बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन موږ وایو ټایپس اف نیوکلیوټایډز کنه. نو ټایپس اف نیوکلیوټایډز کې زموږ سره مونو نیوکلیوټایډز دي درې ډیفرنٹ ټایپس دي درې. نو مونو نیوکلیوټایډ کې موږ وایو چې په دې کې زموږ سره یو نیوکلیوټایډ وي او په هغې کې یو ورسره لکه نیوکلیوټایډ موږ پرون څنګه لیکچر کې ویل چې په هغې کې یو زموږ سره نایټروجنس بیس به وي لکه ایډینین ګوانین سایټوسین تایمین دې کې به پکې یو وي او یو به ورسره پینټوز شوګر او پاسپیټ پي. خو پاسپیټ دلته یو هم کیدی شي دوه هم کیدی شي او درې هم کیدی شي. صحیح ده په مونو نیوکلیوټایډ کې. نو دا سټرکچر تاسو ته مخې ته جوړ شوی دی چې دلته زموږ سره دا سټرکچر کې درې پاسپیټ دي او ورسره اټیچ دی یو شوګر او بیا د هغې سره اټیچ دی یو ایډینین. نو دا ټول چې رایوځای شي بیس دی ایډینین پکې بیس شو شوګر پکې اټیچ شو او پاسپیټ شو. نو دې ټولو ته په یو ځای سوی ایډینوسین ټرای پاسپیټ. ټیک شو. ها اوس د ډای نیوکلیوټایډ خبره چې کله مونږ کوو نو د ډای نیوکلیوټایډ خبره کې مونږ وایو او مونو نیوکلیوټایډ خو دغه چې ټو نیوکلیوٹائڈز آر اٹیچ ود ایچ ادر تھرو فاسفوڈائیسٹر لنکیج. کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ دو نیوکلیوٹائڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے فاسفوڈائیسٹر لنکیج کے ذریعے. دلته زموږ سره دوه نیوکلیوټایډ اٹیچ کیږي د فاسفوډایسټر لینکیج په ذریعه باندې NAD او FAD. NAD او FAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड वगैरह ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये किस लिए होते हैं په دې کې مونږ وایو که نه چې کو انزایم کار کوي نو انزایمټک اکټیویټي کې دا خپل رول پلی کوي. د دې کار دی چې دی اکسیډایز کیږي او ریډیوس کیږي لکه هایدروجن آین اخلي او بیا یې ایکسپټ کوي او بیا یې واپس چې کله اکسیډایز شي نو هایدروجن آین داسې کې ریلیز کی په سیل کې په سایټوپلازم کې په سیل سایټوپلازم کې یا چې کله الکترون ترانسپورټ چین وغیرہ کېږي یا کریب سایکل کېږي په دې ټولو کې دوی مختلف ځایونو کې خپل فنکشن رول پلی کوي. نو یا به دوی هایدروجن آین ورکوي او یا هایدروجن آین څه کوي اخلي خاص کر الکترون ترانسپورټ چین کې دوی غټ رول. نو دا کو انزایم دي زموږ سره دي ته ویټامین ویل کېږي ویټامین B2 یا رایبوفلیوین. ښه اورګینک دا کو انزایم چې کوم دي دا زموږ سره صحیح د کو فیکټر هغه قسم دی چې کوم ته مونږ اورګینک وایو. دیز آر کو انزایمز الکترون کیریرز الکترون کیری کوي. صحیح شو. الکترون ګوره په الکترون ترانسپورټ چین کې الکترون د یو ځای نه بل ځای ته د هغې کیری کول شو او خیر په هغه مایټروکانډریا کې بیا هغه ځان له به ایکسپلین کوو د هغې په ممبرین کې چې کوم دی یو نه بل ته الکترون ترانسپورټ پروټین پکې او مختلف. خو دلته مونږ چې کومه خبره کوو نو NAD چې کوم دی دا او FAD NAD FAD دا دوی هم الکترون ایکسپټ کړي او بیا هایدروجن والي هغې نه پس چې کله دوی الکترون ایکسپټ کړي په دوی باندې د پاسه ماینس چارج راشي. ټیک شو. هغې نه پس دوی هایدروجن آین اخلي. نو دوی هایدروجن آین ایکسپټر هم دي په ریسپایریشن کې. ټیک شو. او الکترون کیریرز هم دي. دا د دوی سټرکچر دی ډبل ډای نیوکلیوټایډ دي دوه. یو نیوکلیوټایډ بر دی او ښکته یې منځ کې پکې دا ګرین لاین تاسو ته شو شوی دی چې دې کې کنډنسیشن شوی دی هایدروجن یو طرف نه وتی بل طرف نه OH وتی دی او د هغې په وجه باندې څه شی جوړ شوی دی ډای نیوکلیوټایډ ساز شوی دی. ټیک شو. بیا په دې کې پولی نیوکلیوټایډ دي. پولی نیوکلیوټایډ زموږ سره هغه دي چې کوم لانګ چین سازوي لکه DNA او RNA. دوی هم همدغه شانتي دي ایډینین او ګوانین دغه څیزونو نه ساز دي خو شرط پکې دا دی چې دوی به یو لانګ چین سازوي. ټیک شو. په دې کې دا DNA چې کوم دی دا زموږ سره هیریډیټي مټیریل دی مطلب د مور او پلار نه چې کوم بچو ته کریکټر ټرانسفر کېږي هغې کې رول پلی کوي. هیلیکل سټرکچر دی او نایټروجنس بیس چې کوم دي دا دغه کوي. نایټروجنس بیسس چې کوم دي دا په دې کې کم دي ایډینین ګوانین سایټوسین او تایمین. ټیک شو. یوراسیل په DNA کې نه وي. صحیح شو. بیا شوګر ټایپ په دې کې کم یو دی ډي اکسي رایبوز. ما تاسو ته ویلي چې په DNA کې چې کوم شوګر ټایپ دی نو په هغې کې یو دغه نشته دا سټرکچر تاسو وینئ اوس به ته پته ولګي یو اکسیجن پکې نشته نو په دې وجه ورته څه وایي ډي اکسي. صحیح شو. ډي اکسي رایبوز. ټیک شو. دا هم کلیر شو. پولی نیوکلیوټایډ باندې هم پوه شوئ. پولی نیوکلیوټایډ که خو زموږ سره خیر DNA نه علاوه RNA هم راځي هغه به اوس ایکسپلین کو خیر دی. نو په دې کې پولی نیوکلیوټایډ کې زموږ سره بیا
د ډي ان اے خبره اول سٹارټ وکنه پریزنس د دې پریزنس کوم ځای کې په نیوکلیس اف د سیل کې موجود دي سټرکچر د ډي ان اے څنګه دا په 1953 کې دا ماډل پیش کړو چا پیش کړو دا واټسن او کریک پیش کړو او هغه د په دې باندې نوبل پرایز هم ملاو شو د دې ماډل څه پوینټس دي مین پاسولیټس دي डी एन ए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर डी एन ए چې کوم ده د په हेलिकल स्ट्रक्चर کې دا मतलब دا تاو شوی ده राउंडेड फॉर्म जिस तरह वो स्टेयर नहीं होते تاو شوی سیړیا چې کومي کنه پوړی نو دغه شانتي دا تاو شوی دی हेलिकल स्ट्रक्चर کې د یو سنټرل ایکسس نه پوه شوي تاسو به داسې سیړیا لیدلي پوړی هم لیدلي چې هغې په منځ کې یو پایپ خطې او دغه پایپ نه چې کوم دی پوړی غونډې تاو شوي نو دغه هغه سنټرل ایکسس کنسیډر کوي دا سنټرل ایکسس داسې یو امیجنري لاین دی کې منځ کې جوړیږي که نه لکه دا داسې ترتیب سره تاویږي چې منځ کې پکې یو سنټرل ایکسس لاین سنټر کې راښکلی شي بیا دې کې زموږ سره دی هیو ټو سټینډ اپوینټ د دې دوه سټینډ دی چې دواړه یو بل ته انټي پیرلي 5 to 3 پرایم ډایرکشن کې اوس دا 5 to 3 پرایم څه شی دی او دا به تاسو سټرکچر کې بیا ایکسپلین کوم چې د دې سټرکچر حواله سره د دې څه دغه دی کنه بل دا موږ ته ډایرکشن شو کوي دا انزایم چې کوم د ډي ان اے پولیمریز انزایم دی نو هغه په دې ډایرکشن کې کار کوي د پایپ نه سٹارټ اخلي او په 3 باندې 3 طرف ته رواني دا سټینډ جوړي two strands are attached through H bond hydrogen bond په ذریعہ باندې دوه سټینډ اٹیچ کیږي hydrogen bonds are double in قابل پکې سوي چې hydrogen bond به ډبل په اډینین او تایمین کې او بل وخت کوم دی ګوانین او سایټوسین کې به درې the two strands are made of phosphodiester linkage دوه سټینډ پکې جوړ دي د سنه phosphodiester linkage نه لکه به دلته مونږ وایو کنه چې دا دوه سټینډ چې کوم دي نو د دې دوی په خپل باندې کیمیکلی دغه نه جوړ دي د فاسفوډایسټر لینکیج نه څنګه جوړ دي لکه یو نیوکلیوټاید چې بل نیوکلیوټاید سره اٹیچ کیږي د څه په ذریعہ اٹیچ کیږي منځ کې پکې فاسفیټ ګروپ موجود دي صحیح شو او دا شوګر پکې موجود دي بیسس خو د یو بل سره هایدروجن بانډ ساز کړي او دوه سټرینډ نیولي خو دوی خپل منځ کې چې کوم دغه نو هغه کې شوګر انوالي پینټوز شوګر او ور سره فاسفوډایسټر لینکیج نایټروجنس بیسس زموږ سره په دې ډي ان اے کې کم کمی اډنین سایټوسین تایمین ګوانین دوی به اټیچ یو بل سره آن د رولز اف کمپلیمنټریټي کمپلیمنټریټي رول څه ته وایي جی ته به همیشه سی راځي سی ته به همیشه جی راځي اے ته به همیشه ٹی راځي او ٹی ته به همیشه اے راځي دیز آر د رول آف کمپلیمنٹریٹی تو اس میں ایک کمپلیمنٹری اسٹینڈ ہوتا ہے دوسرے کو ہم ٹیمپلیٹ اسٹینڈ کہتے ہیں صحیح ہے یہ چیزیں کلیئر ہو گئی پھر اس میں انشاءاللہ کل وہ پڑھیں گے کہ اس کے اس ماڈل کے اور کون سے پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پھر پڑھیں گے صحیح ہے آج تک یہی کافی ہے ٹھیک ہے